الله. حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو نو د ویښتو نه اوبه څاڅي. نبی علیہ السلام مخې ته کېښودی شو نو ویښته یې لانده دي اوبه ترې نه څاڅي. نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ له فرشتې غسل ورکوي. دا ولې څه چل دی؟ نور خو هم ډېر صحابه کرام دي هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي، ده له خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي. کور کې ولې د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی و؟ نو بیبي وی دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه، دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه. نو چې کله نبی علیه الصلاة وسلام په غزوه احد کې صفونه جوړ کړو نو 50 کسان د خپل لښکر نه را جدا کړو او دا 50 کسان په دغه ډیرکۍ باندې کېنول د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی عنہ په کمانډرۍ کې دی ورله امیر کو او دا ورته نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل وی کوم فتح ومنت او کو شکست ومنتو تاسو به د دې ځای نه راکوزیږئ نه وی حتی تر دې پورې کو زمونږ وښې مارغان تختې هم به تاسو د دې غونډۍ نه راکوزیږئ نه. تاسو 50 کسان به په دې غونډکۍ ناست یئ ځکه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله د جنګ ډېر مهارت ورکړی و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفرمایل هسې نه چې زما ملګري دلته په جنګ کې اخته وي او د شا غاړې د غونډکۍ غاړې دشمن راوخېږي حمله ونه کړي نو تاسو په دې غونډکۍ ناست یئ دې نه به راکوزیږئ نه. جنګ شروع شو 25 کسان په مبارزه کې د کافرو نه مړ شو مردار شو. دا یو جنګ چې به کېدو یو تن به وتو بل بل دای طرف راوتو 25 کسان د کافرو نه مردار شو یو په یو به جنګ و 25 کسان د هغې نه مردار شو. بیا چې عام جنګ شروع کېده که نه نو د هغې چې کومې ښځې وي د ځان سره راوستې وي هغې په ګډا شروع کړه او سندرې شروع کړي ګډای شروع کړه او سندرې ویل او په غزوه بدر کې چې د دوی کوم سرداران مردار شوي وو هغه ورته رایادول شروع کړو چې ستاسو نه پلان کې وجلی دی او ستاسو نه پلان کې وجلی دی او تاسو نه پلان کې وجلی دی نن ای ځوانانو تاسو را رسېدلي د هغې بدله به اخلئ. په دې سندرو کې ورته د ښځو دا جذبه راوچتوله دوی دومره په جوش کې راوسته او د شراب یې چې راوړي هغه یې په سرونو راواړول شراب یې وڅکل او جنگ شروع شو غزا شروع شو حتی در دې پورې چې مسلمانانو فتح وموندله. اول کې کافرو شکست وخوړو څوک په یو تخته څوک په بله تخته څوک یو غر ته منډې وهه څوک بل غر ته منډې وهه کافر په تیښته شو وتښتېدل. یو صحابي وایي د بخاري شریف حدیث مبارک دی وایي ما د کافرو ښځې په خپلو سترګو ولیدې چې په دې غونډۍ باندې روانې وې او د خپو دا پنځیبونه ښکارېدل په منډه تښتېدلې او دا تورې به د کافرو ورته اولې او زغرې به یې ورته اولې د بدن نه به ایستي ځکه چې بدن درونې سړی منډه نشي والی که نه نو زغره به یې د بدن نه ورته وکړه چې کومه توره وه هغه به یې ورته وکړه چې دا راسره نه چې په منډه وځم ځان وباسمه نه هغه تورې او زغرې غورځولې او منډې وهلې کافر وتښتېدل. کافرو شکست وخوړو چې وخوړو مسلمانان شروع شو مال غنیمت راټوله مال غنیمت راټولو نو دا خپلې تورې او نیزې سیټ ته کېښودې او چې د چا سره سورلي و هغه هم سیټ ته وتړله سورلو ته راکوز شو سورلۍ سیټ ته وتړلې دي زغرې هم لرې کړي دي یعنې اصلحې هر څه سیټ ته کېښودل اوس مال غنیمت راټول کړو چې د هغې نه کومې تورې پاتې شوي زغرې پاتې شوي څه سامان دې پاتې شوی چې دا راټول کړي مسلمانانو دپاره. مسلمانان مال غنیمت راټولي اوس په غونډکۍ چې نبی علیہ السلام 50 کسه کېنولي که نه د هغې په منځ کې اختلاف شروع شو څه وایي ښکته کوزېږو او څه وایي نه کوزېږو. اوس کوم کسان چې وایي نه کوزېږو عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی امیر هغه ورته وایي زه خو نه کوزېږم ما ته خو نبي علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلي چې تر څو درته ما نه ویلي ښکته به نه راکوزېږئ زه خو نه کوزېږم. هغې نورو کسانو ورته وایي ټیک ده نبي علیہ السلام فرمایلي چې ښکته به نه راکوزېږئ خو تر قیامته پورې خو یې نه وویلي که نه چې دلته به ناست یئ. جنګ ختم شو اوس به موږ خو دلته همیشه دپاره نه یو ناست که نه چې جنګ ختم شو چې ښکته کوز شو چې د مسلمانانو سره امداد وکړو مال غنیمت راټول کړو موږ به دلته یوازې هسې ناست یو د مسلمانانو په منځ کې څه راغی اختلاف راغی تو مې پکې جوړ شو
څلوېښت تنه راکوز شو د عبدالله ابن جبیر رضی الله تعالی سره صرف لس تنه پاتې شو دغه لس کسان نهه کسان پاتې ټول لس سره د عبدالله ابن جبیر څخه لس کسان په دغې غونډه کې پاتې شو او څلوېښت تنه ترې راکوز شو خالد بن ولید رضی الله تعالی خو د مخکې نه د دې غونډه کې په تلاش کې و چې زه به حمله کوم د شا غاړې به ورځم په دې ځای باندې دوه درې پیرې مخکې هم حمله کړې وه خو دوی 50 کسانو دوی به د برې غاړې غشي شروع کړو دوی اوچت ناست وو هغوی به پسپا شو به تښتېدل چې وایي کتل چې غونډکۍ خوشې د کسان پې لږ ناست دي خالد بن ولید رضی الله تعالی دغه ټایم کې لا مسلمان شوی نه دی ده د ځان سره خپل د اس سواره چې کوم و د ځان سره هغه لښکر روان کړو او راوختل چې دوی وکتل چې خالد بن ولید را روان دی نو دوی وی چې یاره بره رارسي راپسې نو مونږ خو بیا لس تنه یې مونږ به ووجنې شهیدان به کړي ښکته مسلمانان خو ناخبر دي دوی پسې ورکوز شو دا مسلمانان پسې وړومبې ورکوز شو دا لس تنه چې ورکوز شو خو هغې په اسونو مقابله لږه وکړه خو دغه لس وړه کسان یې شهیدان کړو دغه لس کسان شهیدان شو د مسلمانانو او خالد بن ولید په دغې غونډکۍ باندې راواوړېدو چې راواوړېدو اوس مسلمانان د ځان نه خبر نه دي مال غنیمت راټولوي او د دې غاړې پرې ده حمله وکړه چې حمله وکړه بس مسلمانان وارخطا شو په لاس کې توره نشته نیزه نشته ازغره ایښې ده سورلی سیټ ته ودرولي دي ټیټ دي مال غنیمت راټولوي د پاسه پرې حمله راله چې حمله راله مسلمانان وارخطا شو یو خوا تخته بل خوا تخته بل خوا تخته مسلمانان خواره واره شو د نبی علیه صلات وسلام سره صرف 14 کسان پاتې شو صرف 14 کسان په دې کې 7 کسان د مهاجرو او 7 کسان چې دي دا د انصارو 14 کسان صرف د نبی علیه صلات وسلام سره پاتې شو نور ټول مسلمانان تتر بتر شو یو خوا لاړو بل خوا لاړو په نبی علیه صلات وسلام باندې د هر طرف نه وار شروع شو د هر طرف نه گزار شروع شو ابو طلحه رضی الله تعالی د نبی علیه صلات وسلام خواته ولاړو غشه چې براته به خپل لاس نیو چې غشه براته به خپل لاس نیو حتی در دې پورې ابو طلحه رضی الله تعالی لاس شل شو په نبی علیه صلات وسلام باندې یو کافر حمله کوله مصعب ابن عمر چې اول چې حمله پکېږي ډایرک ورته خپل سینه خوا کړه په خپل سینه غشه وکړو دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی د نبی علیه السلام مشابه و په شکل صورت کې دوی یو شانو د نبی علیه السلام سره شکل میلاویده داسې نو چې ده حمله کوله په نبی علیه السلام باندې که نه نو ده ورته خپله سینه اخوا کړه نو مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه شهید شو بل یو کافر و د هغه نوم و عبدالله بن قمیه دو قتل چې نبی علیه السلام سره دوره څوک نشته دی دا یو پهلوان عبدالله ابن قمیه ده په نبی علیه السلام باندې ډایرک حمله وکړه او چې په نبی علیه السلام په دې مخ مبارک حمله وکړه که نه نو د دې نبی علیه السلام ته یو پیغور هم وکړو خذها انا ابن قمیه واخله د ابن قمیه د طرف نه دا ګزار چې په نبی علیه السلام یې ګزار وکړه د نبی اسلام دا مخ مبارک زخمی کو نبی علیہ السلام ورته کې خیری وکړي وی الله دې برباد کا الله دې تباہ کا دا خیری ورته وکړي په نبی علیہ السلام باندې گزارونه شروع شو او مصعب ابن عمر رضی الله تعالی په دې دوران کې شهیدوم شو ما درته وی داغه شکل د نبی علیہ السلام سره میلاویدو نو د کافر چیغه کړه وی ما نبی علیہ السلام قتل کو ما محمد قتل کو نعوذ بالله چې دا چغه د کافر والا کنه نو شیطان ورله نور زور ورکو شیطان هم دا چغه والا وی محمد قتل شو نعوذ بالله چې دا چغه والا چې مسلمانانو په غوګونو دا आवाज ورغی چې محمد قتل شو صلی الله علیه وسلم د هر صحابي په لاس کې چې توره وزمه کې ته ورته وشو د چا سره چې نیزه وزمه کې ته ویشتله موږ سره جنګیږو موږ خو د نبی علیه السلام دپاره جنګېدو چې هغه نشته نو موږ جنګ سره کوو د صحابه کرام لاسونه پر پیدو شو څوک چې په کم ځای ولاړو په اخ کې ځای باندې پاتې شو د نبی علیه السلام دا مخکني غاښونه مبارک هم شهیدان شو دا رباوي غاښونه یو کافر ولا په ګټ باندې حمله وکړه د نبی علیه السلام دا غاښونه مبارک شهیدان کړو ماتې کړو د نبی علیه السلام چې کومه ټوپۍ په سر و هغه خود د اوسپنې ټوپۍ
د هغې ګډ په ګزار سره د هغې کړۍ د نبي علیه السلام په مخ مبارک کې ننوتې د نبي علیه السلام د مخ مبارک نه وینه بهیده دومره وینه د نبی علیه السلام نه وبهیدله که نه چې نبی علیه السلام بیا داسې قدم نه شو اخیستی نو علي رضی الله تعالی عنه یو بل صحابي ورسره و طلحه رضی الله تعالی عنه هغې ته وایي ما دې ګټ ته لږ اوچت کوي ما لږ اوچت کوي دې ګټ ته د نبي علیه السلام د اوچتېدو دوه مقصد و یو خو دا چې د خپلو ملګرو ته اواز وکړم چې ما خواله راشئ دوی چېرته روان دي او دویم دا مقصد و چې زه د خپلو ملګرو باندې نظر واچوم چې دوی چېرته تللي دي چېرته لاړو او دویم د خپل ملګري وینم هم نبی علیه السلام دا ګټ ته نشي اوچتېدی که نه نو طلحه رضی الله تعالی عنه ته داسې ملا ټیټه کړه د الله پاکه پیغمبر زما په ملا خپه کېده د هغه په ملا نبی علیه السلام خپه کېښوده دې ګټ ته شو نبی علیه السلام طلحه رضی الله تعالی عنه وفرمیل وی اوجبه ځان له د جنت واجب کو نو ځان له د جنت طلحه جنت دپاره ستا دپاره واجب شو ستا دپاره جنت او نبی علیه السلام چې دې ګټ ته داسې پورته شو که نه غیر چاپېره یې وکتل نو اواز یې وکړو الی عباد الله ای د الله بندګانو چېرته روان یې ما طرف ته راشئ انا محمد رسول الله زه محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول یم الی عباد الله ای د الله بندګانو ما خوا ته راشئ چې د صحابه کرامو دا اواز تر غوږو شو که نه نو ټول صحابه کرامو رامنډې کړل نبي علیه السلام خواله راغله ټول نبی علیه السلام ته راغونډ شو ګیر چاپېره والا راغله خوا ته راورسېدله په دې کې ابو سفیان چې وکتل چې د نبی علیه السلام سره څه دي او دا اواز هم خور شوی دی چې نبی علیه السلام قتل شوی دی نو ابو سفیان راغی او د مسلمانانو ته داسې مخامخ ودرېدو چې ودرېدو نو اواز یې وکړو وی افی القوم محمد په دې قوم کې محمد شته ژوندی دی که نه مړ دی افی القوم محمد په تاسو کې محمد شته نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ جواب به ابو سفیان دا اواز درې پیرې وکړو جواب ورته میلاو بیا یې اواز وکړو وی افی القوم ابن ابي قحافه په تاسو کې ابوبکر شته دی درې پیرې دا اواز وکړو نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ چې په درېمه پیرې اواز وکړو وی افی القوم ابن الخطاب په تاسو کې د خطاب زوی عمر شته دی چې دا اواز یې درې وکړو نبی علیه السلام جواب به نه ورکوئ نو ابو سفیان خپل قوم ته مخ کو مشرکین مکه ته کافرو ته وی دا خو چې اواز رانغی نو معلومیږي دا چې دا درې واړه مړه دي دا درې واړه څه دي محمد ابوبکر عمر دا درې واړه مړه دي ابو سفیان دا اواز وکړو کافرو ته عمر رضی الله تعالی عنه ټینګ نشو چې دا اواز یې واورېدو وی ای د الله دشمن دا درې واړه الله ستا د غم دپاره ساتلي دي اے د الله دشمنه دا درې واړه الله ستا د غم دپاره ساتلي دي درې واړه ژوندي دي بیا ابو سفیان عمر رضی الله تعالی عنه وی صدر توام نه بل ته سوایو نه خو لږ ما خواله راشه لږ ما خواله عمر رضی الله تعالی عنه خواله لاړو دا راته ووایي چې نبی علیه السلام ژوندی دی که نه دی ستاسو پیغمبر ژوندی دی که نه دی نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی الحمدلله ژوندی دی وی د عبدالله ابن قمیه نه مې ستا په خوله یقین ډېر دی ځکه هغه وایي چې موږ محمد قتل کړی دی خو د هغه په خوله مې دومره یقین نشته او ستا په خوله مې یقین نو بس دی ژوندی دی بیا او بیا ابو سفیان یو چغه وواله وی اغلو حبول دا حبول د دوی یو بوت و د هغه بندګي به یې کوله او په جنګ کې به یې د هغه نه مدد غوښتو نو ابو سفیان آواز وکړی اغلو حبول زنده باد نو نبی علیه السلام عمر ته عمر اوس جواب ورکا نو عمر رضی الله تعالی فرمایل د الله پاک پیغمبر څه جواب ورکما نبی علیه السلام ورته فرمایل عمر وایا چې الله اعلی واجل الله لوی دی دی وی اغلو حبول ورته وایي الله اعلی واجل بیا ابو سفیان چغه کړه وی لنا العزا ولا عزا لکم
زمونږ غزا خدای دی نو ستاسو غزا خدای نشته دا غزا د دوی یو بوتو دا بندګي به کوله زمونږ دپاره غزا دی زمونږ مدد کوي نو ستاسو غزا نو نبی علیه السلام عمر ته اوس عمره جواب ورکړه که نه وي څه ووایم د الله پاکه پیغمبره نو نبی علیه السلام فرمایل عمر وایه چې الله مولانا ولا مولا لکم الله زمونږ مولا او زمونږ دوست دی او ستاسو الله دوست نشته جواب ورکړه به هر حال ابو سفیان لاړ اخوا بیا جنگ شروع شو چې نبی علیه السلام صحابه کرامو ته آواز وکړو نو بیا جنگ شروع شو صحابه کرام راټول شو چې جنگ شروع شو کافرو شکست وموندو کافر چې کوم راغلی هغه وتښتېدی لاړ میدان خوشی پاتې شو د نبی علیه السلام مخ مبارک کې دا کړی داسې انختې دي ٹھیک شو او دا وینې پرې رابهیږي نو یو صحابي سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنه هغه راغی د نبی علیه السلام په مخ مبارکه چې کومه وینه را روانه وه که نه هغه په جبه وسټله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه به کومه وینه پیدا سنان ابن مالک به هغه په جبه باندې سټله اوس اصل کې بهیدونکې وینه چې ده خو پلیته ده که نه بهیدونکې وینه پلیته ده دی خوړل جایز نه دي خو دا د نبی علیه السلام وینه مبارکه و نو د نبی علیه السلام وینه مبارکه پلیته نعوذ بالله نه ده هغه پاکه ده نو سنان ابن مالک د نبی علیه السلام د مخ مبارک به پرې جبه سټه او وینې ځمکې ته نه پرېښودله چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک وینې ځمکې ته لاړ نشي نو نبی علیه السلام سنان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی اے سنانا الله ستا دپاره جنت واجب کو ځکه ستا بدن ته زما وینه ورسېدله او په کوم بدن کې چې زما وینه وي هغه بدن اور د جهنم ته نه ځي تا ځان دپاره جنت واجب کو بیا دا خبر خو مدینی منورې ته ورسېدو ځکه د نبی علیه السلام د شهادت خبر خور شوی و که نه چې نبی علیه السلام شهید شوی دی مدینی منورې ته چې دا خبر ورسېدو زنانه و رامنډې وخلي عایشه بیبي هم رامنډه وخي فاطمه رضی الله تعالی هم رامنډه وهي ام سلیم رضی الله تعالی عنها د مسلمانانو څومره بیبیان چې دی هغه رامنډې وخي را روانې دي چې کله احد ته راورسېدې که نه احد ته عایشه بیبي ډایرک دا مشکې راواغستو او زیو د اوبو ډکوي او کوم مسلمانان زخمیان چې دي هغوی ته په خولو کې اړی اوبه ورله ورکوي په مسلمانانو باندې اوبه فاطمه رضی الله تعالی عنها چې راغه د نبي علیه السلام مخ مبارک ته په وینو وکتل که نه وی علي پاسه اوبه راوړه زما د بابا مخ ته نه ګوري علي رضی الله تعالی لاړو ډال ورسره و هغه د اوبو ډکوي او فاطمه رضی الله تعالی راوړي فاطمه رضی الله نبی علیه السلام ته ناسته پرې مخ مبارک له اوبه اچوي داسې خو وینه ودرېږي نه وینه نه ودرېدله بیا د کجورو د پاڼو یوه چټایي پرته وه فاطمه رضی الله تعالی پاسې د زرې هغه وسېزله هغې وسېزله او د هغې ګرمه ایره یې راواغسته او د نبي علیه السلام په زخمونو کېښوده اوس هم چې کله د زخم وینه نه ودرې که نه اکثر خلک ولې ګرمه ایره په هغې زخم کېږدي وي چې وینه ودرې نو هغه ګرمه ایره یې راوړه د نبي اسلام په زخمونو کېښوده د هغې سره وینې لږ ارام وکړو لږه په کلاره شوله وینه لږه ودرېدله دې کې د نبی علیه السلام په مخ مبارک کې چې کومې هغه کړی وي صحابه کرام پرې لګیا دي هغه ته په څه طریقه روباسي خو د چا لاس نه ورځي چې د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی د خود څنګه رابار کړي یو صحابي راغی هغه غالبا چې عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ راغی صحابه کرامو ته وویل وی دا خدمت په ما باندې پرېږدئ د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه دا کړی ایستل دا خدمت ما ته پرېږدئ عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنہ داسې خوله واچوله دې کړو ته دې کړی ته خوله واچوله او په غاښونو پې زور کو چې زور یې کو دا دوه غاښونه شهیدان شو دا ووتل دومره جوخته کړی د نبی علیه السلام مخ مبارک له ورغلي وه چې هغه دوه مبارکه د عبیده ابن جراح دوه غاښونه مبارک شهیدان شو ورتاو شو ته به هر حال هغه کړی د نبی علیه السلام د مخ مبارک نه راویستلی شوه بیا د صحابه کرامو چې کومه قرباني او کومه مینه وه د نبی علیه السلام سره که نه یوه زنانه وه د هغې نوم د حضرت حمنه رضی الله تعالی عنها او دا د مصعب ابن عمر رضی الله تعالی بیبي و ما چې درته اوس وي که نه دا د نبی السلام همشکل صحابي و نو دې دغلته غزوه احد کې شهید شو
ته دا بیبي را روانه ده نو په لاره کې ورته چا وی پلار دې شهید شوی دی دی وی انا لله و انا الیه راجعون دویم ورته چا خبر وکړو چې لږه مخکې راله که نه وی ماما دې شهید شوی دی دی بیا وی انا لله و انا الیه چې لږه مخکې راله نو چا ورته خبر ورکړو وی ستا خاوند مصعب ابن عمیر هم شهید شوی دی نو دغلته دا لږه کېناسته او ډېر زیات یې وجړل ډېر یې وجړل یاره دا غم خو اوس د برداشت نه بار دی ما خو وی چې پلار مې شهید شو رور مې شهید شو ماما مې شهید شو دا غم مې به راسره خاوند اوچتی ځکه خاوند هغه خاوند دی که نه چې د ښځې سره په غم کې سات ورکوي ښځې ته چې د هر طرفه غم میلاویږي که نه نو دا وایي ای به زما د سر سهاره شته دی زما سړی شته دی دا پرې ډاډه خاوند هغه خاوند دی چې کو هغې ته هر څومره تکلیف رسي هغه چې د خپل تکلیف دی خاوند ته بیان کړي نو د هغې تکلیف کې کمی راشي وایي زه زما یوه سهاره موجود ده نو دې ته وی ماما دې شهید شو دی وی انا لله وی پلار دې شهید شو وی انا لله خو چې آخر کې ورته وویل شو خاوند دې شهید شو نو دا کېناسته ویره دا غم خو اوس د برداشه بار دی چې خاوند مې لاړو نو زه به د خپل غم د چا سره شریکومه وی جړل خو بیا یې وی نبی علیه الصلاة وسلام خو ژوندی دی که نه وی او نبی علیه الصلاة وسلام ژوندی دی بیا وویل وی الحمدلله الحمدلله خیر دی دا ټول غمونه به ختم شي خو چې نبی علیه السلام ژوندی دی دې کې بله زنانه ده کلثوم بنت رافع رضی الله تعالی عنها دا په لار را روانه ده چا ورته وی خاوند دې شهید شوی دی دی وی الحمدلله الحمدلله بیا ورته وی پلار دې شهید شوی دی دی بیا وی الحمدلله وی زوی دې شهید شوی دی وی الحمدلله ثم الحمدلله خدا راته ووایه چې نبی علیه السلام څنګه دی نو چا ورته وی نبی علیه الصلاة وسلام ژوندی دی وی ما ته وښیه چې په سترګو مې لیدلی نه زما زړه ته تسلي نه راځي ځکه خبر دا خور شوی چې نبی علیه السلام شهید شوی دی ما ته نبی علیه الصلاة وسلام وښیه نو چې دا نبی علیه الصلاة وسلام له بوستی شوه مخامخ ورته ودرېده وی د الله پاکه پیغمبره چې ته مې ولیدې ټول غمونه مې ختم شو دا د زنانو د نبی علیه الصلاة وسلام سره مینه محبت و په دې غزا کې د نبی علیه الصلاة وسلام تر حمزه رضی الله تعالی عنه ډېر په بېدردۍ سره شهید شو تاسو ته ما په تېر جمعه کې ویلي چې حمزه رضی الله تعالی عنه د هغې تور حبشي غلام د لاسه شهید شوی و چې کوم ته هندي ویلي و وی تا کو دې شهید کو ځکه حمزه رضی الله تعالی په غزوه بدر کې د هندي پلار عتبه مردار کړی و وی کو دا حمزه ته مړ کو زما د دې په بدل کې زما د طرف نه ته ازادي نو دې حبشي غلام حمزه رضی الله تعالی په دې نوم کې په نیزه باندې و شهید کو نو دا هنده چې راغله که نه حمزه رضی الله تعالی ولیدو نو چاړه یې راواغستله چاړه یې راواغسته د هغه نه یې د پوزه مبارکه کټ کړه غوږونه یې ترې کټ کړو شونډې ترې کټ کړې او دا سینې حمزه رضی الله تعالی له وشلوله او دا اینۍ ترې راویستله او داسې چکونه یې پرې لګول چکونه نو دې په خوله کې هغه وان خطه بیا یې راته کول هم نه شو نو تېره یې کړه تېره یې کړه ده او بیا یې یو تار وي ما له راوړی تار یې راوړو او دا اعضا دی په تار کې وبیړول او غاړې ته ور واچوله په ګډا شروع شوه ګډېدله نن زما ارمان شروع شو نو حمزه رضی الله تعالی ډېر په بېدردۍ سره شهید شو ډېر په بېدردۍ سره نو د ده خور را روانه وه صفیه رضی الله تعالی عنها نو چې صفیه رضی الله تعالی را روانه وه که نه نو نبی علیه الصلاة وسلام وی زبیره مور دې منع که چې رور له ګورې رانه شي مور دې منع که رور له رانه شي ځکه که رور یې ولید نو رور یې د لیدلو نه دی صفیه منع که چې رانه شي نو زبیر رضی الله تعالی لاړو مور ته یې مورې مخکې به نه ځي نو صفیه رضی الله تعالی ډېره چاکه ښځه وه چې دا زوی په دې سینه کې و سیټ ته ورته وکړه لرې شه تاسو وکړئ چې ما منع کوئ ما ته مې خپل رور وښایه ما د خپل رور حمزه وښایه دې سیټ ته وو چې ورته ویې کړو نو دو تر شا غاړې واز وکړو وی مورې نبي علیه السلام فرمایي چې صفیه مخکې مه راپرېږدئ صفیه رضی الله عنها په ځای ودرېده وی ښه
وی لاړ شه زما وراره ته وایه چې صفیې ته پته ده چې د هغې د رور سره څه شوي دي هغې ته پته ده خو زه خپل رور لیدل غواړم زه جړاګانې نه کوم وراره ته ووایه چې ما له اجازت راکړي نبی علیه صلات وسلام ته راغی زبیر رضی زما مور اجازت غواړي هغه وایي چې زه جړا فریاد نه کوم نبی علیه صلات وسلام وفرمیل صفیې ته وایه چې راشه چې راله حمزه رضی الله تعالی ته داسې ودرېدله او داسې ګیر چاپېره وکتل او په تیزه یې وي نن به خلک وایي چې صفیه خپل رور ویني دا به چغې وایي دا به جړا کوي دا به فریاد کوي وی زه چغې او فریاد نه کوم زه په خپل رور باندې فخر کوم چې الله او د الله رسول رضا کو زه پې فخر کوم زه جړا نه کوم نبی علیه السلام چې راغی داسې حمزه رضی الله تعالی ته ودرېده که نه نو د سترګو مبارکو نه یې اوښکې روانې شوې وی دا زړه مې وایي چې په دې ډاګه دې داسې پرېږدمه او دا مارغان دې وتښتئ او په قیامت په ورځ ته د مارغانو د ججورو نه راضي و الله په دربار کې ودرېږي خو څه وکړمه زما ترور صفیې به خفه شي ستا د خور فکر نه راځي هغه به خفه شي نو زه کرې دفن کومه او په جړا شو نبی علیه السلام زما د تره سره ډېر زیات ظلم شوی دی صحابه کرامو ډېرې عجیبه قربانۍ ورکړې وې دو صحابه کرام دي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه او عبدالله ابن جحش رضی الله عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي وی په دې غزوه احد کې د عبدالله ابن جحش رضی الله عنه ما پسې راغی ما ته وایي چې دې په اړه یو خبره کوو موږ سیټ ته لاړو د عبدالله ابن جحش ما ته وایي چې تم دعا وکړه زه به پې امین وایم او زه دعا کوم ته به پې امین وایي ښه ما ورته وایي چې ټیک ده شپه ده که نه سهار به جنګ کېږي سعد ابن ابي وقاص وایي ما دعا غوښتله ما وایي چې الله چې سهار شي که نه زما د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي زه په هغه گزار کوم چې ښه ستړي شو دواړه که نه او زه گزار وکړم هغه مردار کړم هغه سامان ترې واخلم او راشم عبدالله ابن جحش رضی الله تعالی فرمایل چې آمین اوس عبدالله ابن جحش رضی الله فرمایل چې زه دعا کوم ته پې امین وایم ما وایي چې ښه عبدالله ابن جحش وایي چې الله سر مې د یو مضبوط کافر سره مقابله راوله چې هغه په ما گزار کوي او زه په هغه گزار کوم چې ښه سم جنګ وکړو او په آخر کې هغه په ما زورور شي او په ما گزار وکړي او زه شهید شم ما وایي چې آمین وایي چې سهار شو وایي چې زه ورغلم یو مضبوط کافر سره مقابله شروع شوه زه گزار کوم هغه گزار کوي ستړي شو په جنګ باندې په آخر کې چې مې توره وچوله سر مې ته هغلته ورته وکړو کافر مې مردار کو هغه توره مې ته واغسته نیزه مې ته واغسته اسلحه مې ته واغسته را روان یم چې را روان یم ومې کتل عبدالله ابن جحش هم د یو کافر سره ورلاندې وتې تورې چلیږي په زړه کې مې وي چې الله خو زما دعا قبوله کړه خو د عبدالله ابن جحش دعا به هم قبولوي ومې ورته کتل چې عبدالله ابن جحش لاړې رانه شهید شي ځکه چې تا خو هم دعا کړې ده دې د کافر سره وړاندې وتېره ګزارونه په یو بل کوي آخر کې کافر چې توره وچوله عبدالله ابن جحش شهید کو صحابه کرام داسې مینه و د نبی اسلام او د شهادت سره یې دومره مینه ساتله دومره محبت یې ساتو بیا چې کله شهیدان جنگ ختم شو او داسې نبی علیه صلات وسلام وفرمایل اوس کوم باقي صحابه کرام چې اویا صحابه کرام شهیدان شوي دي خو ګوره خلک وایي غزوه احد کې مسلمانانو شکست مونځته مسلمانانو شکست نه دی مونځته شکست کافرو مونځته دی ځکه مال غنیمت چې څوک واخلي هغه شکست نه مونځته میدان چې څوک پرېږدي شکست هغه مونځته دی میدان کافرو پرېښی په آخر کې تښتېدلي دومره خبره ده چې مړي زیات د مسلمانانو نه شوي دي د کافرو نه مړي شوي 25 تنه د هغې نه مرداران شوي خو 80 تنه شهیدان شوي د چا نه دي د مسلمانانو نه مړي د مسلمانانو نه زیات شوي نو کوم صحابه کرام چې داسې ژوندي پاتې شوي نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایل وي قبرونه وکنئ نو د احد هغه ځمکه خو به تاسو لیدلي څومره کلکه ده او هغه په خپل هم زخمیانو نو نبی علیه السلام وفرمایل وی دوه درې په یو ځای دفن کوئ یو ځای دفن کوئ
دارنګې دا مصعب ابن عمر رضی الله تعالی او عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی ما درته دوی واقع بیان کړه کنه او حضرت حمزه رضی الله تعالی دا درې واړه په یو قبر کې دفن شوي دي دا په یو قبر کې دفن شوي درې واړه صحابه کرام نبی علیہ السلام فرمایل وی قبرونه کنه درې څلور پکې دفن کوي وی دا الله پاک پیغمبر کفنونه نشته دي مصعب ابن عمر رضی الله تعالی دا هغه صحابیو کنه چې د مکه مکرمه کې به یو جوړه یو ځل واغوسته بل جوړه به بیا نه اغوسته دومره د په ناز او په نخرو ژوند تیرو د به هغه عطر استعمالول کنه چې په یو کوڅه به تیر شو دننه به ښځو ته پته لګېده چې بار په کوڅه باندې مصعب ابن عمر تیر شو دی چې به په کومه لار تللی و هر چا ته پته لګېده چې په دې لار مصعب ابن عمر تللی ځکه د ده خوشبویانې به په لار وي ده به داسې خوشبو لګوله خو مکه مکرمه کې هر څه پرېښود او مدینې منورې ته هجرت وکړو چې راغی بیا ورسره هېڅ نه هېڅ نه نو چې غزوه احد کې دی شهید شو که نه او د ده الله شروړی شو نبي علیه صلات وسلام ته مخې ته کېښودی شو د نبي علیه سلام د سترګو مبارکو نه اوښکې روانې شوې وی دا خو هغه مصعب ابن عمر نه ده چې به جوړه به یې دوباره نه استعمالوله وی د الله پاکه پیغمبر هغه مصعب ابن عمر دی وی اوس څه مسله ده ورته وی د الله پاکه پیغمبره کفن یې نشته دی کفن یې نشته دی نو په دې کې یو وړوکی غونته څادر راوړلی شو نو چې هغه پې خور شو نو چې سر یې ولا پټاو خپې ښکارېدې چې خپې ولا پټولې نو سر یې ښکارېدو نبي علیه صلات وسلام وفرمایل وی سر ولا پټ کړه په دې خپو ولا واښه واچوئ حمزه رضی الله تعالی عنه خور دوه کفنونه راوړو دوه څادرې راوړي نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی زما تره له په دوو څادرو کې کفن مه ورکوئ ولې دا نور شهیدان چې دي یو دته کوي او یو نو د الله پاکه پیغمبره دوه څادرې دي یو غټ دی یو وړوکی دی نو څادرې د چا وي حمزه رضی الله تعالی عنه خورې راوړې وي که نه خو نبي علیه السلام کې دومره انصاف و وی خسڼه یې واچوئ خسڼه یې واچوئ نو چې خسڼه یې واچوئ نو په خسڼې کې د حمزه رضی الله تعالی وړوکی څادر راوختو هغه ډبل شهید راوختو نو چې وړوکی څادر په حمزه رضی الله تعالی خور شو وی د الله پاک پیغمبر څه وکړو چې سر یې پټو خپې ښکاره کېږي چې خپې پټو سر ښکاره کېږي څه وکړو نبی علیه صلات وسلام وفرمایل وی سر وله پټ کړه په خپو وله واښه واچوئ د نبی علیه السلام تره ته هم داسې کفن نصیب شوی دی او بیا نبی علیه السلام وفرمایل وی درې او څلور تنه په یو لحد کې ږدئ وی د الله پاک پیغمبر قبلې طرف ته کم یو ږدو نبی علیه السلام وفرمایل وی چاته چې زیاته حصه د قرآن یادی هغه ړومبې قبلې طرف ته ږدئ چاته چې د قرآن حصه زیاته یاده و تاسو ته پته ده هغه قبلې ته ړومبې ږدئ بیا پسې بل دی بیا پسې بل دی دې کې هم د حافظ قرآن فضیلت دی په دې طریقه باندې صحابه کرام دفن شو غرض می دا کو چې هغه الله دې مونږ ټول حج او عمرې له بوځي ټول مونږ د غزوه احد هلته کې احد مقام ته هر مسلمان ځي بیا هلته چې لاړ شي که نه د هغې شهیدانو د هغې مقبرې نه جنګله تاوده جنګله تې تاوده زه د ګیر چاپېره 2 ځله ګرځېدلی یم دلته کې د نبي علیه صلات وسلام چې غونډکۍ ته وختم که نه په غونډکۍ ودرېدمه داسې او چې ومې کتل د مسجد نبوي منارې ښکارېدې مخامخو دا خو د عایشې بیبي کور دی که نه نو چې دلته به مسلمانانو دا قیامت راغلی وي دغلته به د مسلمانانو په بیبیانو څه تېرېدل بهرحال دغلته کې دا مسلمانان ډېر په بېدردۍ سره شهیدان شو غرض مې دا کو مقصد مې دا دی چې دا اسلام مونږ ته په مفتو کې نه دی راغلی دې دپاره چا خپل پلار قربان کړی دی جابر رضی الله تعالی نبی علیه السلام په مدینه منوره کې په کوڅه کې ولیدو نو جابر رضی الله تعالی ډېر داسې خیرن میرن روان دی غمزده به ګرځېدو نبی علیه صلات وسلام ورته وفرمیل جابر څه وجې دی ډېرو ورځو نه داسې پریشانه نه ځان تیاری څه وجه ده هغه ورته د الله پاکه پیغمبره په غزوه احد کې مې پلار شهید شو یو خو هغه غم دی بل د کور ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې ده ټوله ذمهواري مې په دې اوږو راغلې یو بل ته مې د پلار غم خفه کوي بل بل ته د کور ذمهواري دي نبي علیه صلات وسلام ورته وفرمایلو وی جابره ته ولې خفه کېږې ستا پلار عبدالله چې کوم دی که نه هغه خو د الله سره براه راست خبرې وکړې
براه راست د الله سره هیڅ چا خبرې نه دي کړي ستا پلارو سره براه راست خبرې وکړي نو الله دې نه تپوس وکړو عبدالله څه دې پر ارمان دی نو ستا پلار عبدالله ورته وویل چې الله په زړه مې ارمان دا دی چې یو ځل مې ژوندی کړه چې دوباره بیا شهید شمه ژوندی مې کړه چې غذا وکړم چې بیا شهید شم وی الله تبارک وتعالی ورته وفرمایل چې دنیا ته خو دوباره تله نشته دی که نه بل ارمان یاد کا بری پورا کم خود دوباره دنیا ته واپس لو نشته دی الله حنظله رضی الله تعالی عنہ د میدان نه چې روچت شو نو د ویښتو نه اوبه څاڅي نبی علیہ السلام مخې ته کېښودی شو نو ویښته یې لامده دي اوبه ترې نه څاڅي نو نبی علیہ السلام وفرمایل وی زه ګورم چې حنظله رضی الله تعالی عنہ له فرشتې غسل ورکوي دا ولې څه چل دی نور خو هم ډېر صحابه کرام دي هغوی له فرشتې غسل نه ورکوي ده له خو فرشتې غسل ورکوي ځکه هغه د ویښتو نه اوبه څاڅي کور کې ولې د بیبي نه تپوس وکړو وی حنظله ستا نه څنګه تللی و بیبي وی دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دا زموږ د واده ړومبۍ شپه وه دی ما سره په کمره کې و مونږ خپل تعلق قایم کړو د ښځې د خاوند چې کوم تعلق وي د ده د غوږونو دا اواز راغی چې د نبي علیه السلام ملګري جهاد له لاړو وی ده د کمرې نه منډې کړې وتی دی په حالت د جنابت کې تللی و لامبل هم نه دغه شانتې وتی دی نبي علیه السلام وفرمایل وی ځکه خو له فرشتې غسل ورکوي که نه د دې وجې نه هغه ته غسیل الملایکه ویلی شي غسیل الملائکه فرشتو ورته غسل ورکړی دی چا دې ته نه دي کتلي چې زما د واده ړومبه شپه ده چا دې ته نه دي کتلي چې زما نه بچي یتیمانان پاتې کېږي چا دې ته نه دي کتلي زما پلار شهید شوی زما رور شهید شو زما ماما شهید شو صرف تپوس څه کوي زما پیغمبر څنګه دی دې پیغمبر دپاره داسې قربانۍ ورکړې شوي دي نن امت قرباني ورکولی شي نن زه هغې زنانه چې هغې په پلار رور ماما قربان کړی په نبي علیه السلام زه هغې زنانه ته هم ته پرده وکړه وایي دا ما سره ظلم کوي ما ته وایي چې پرده وکړه وایي زما نه زما ازادي اخلي زه ورته هم ته اواز کوي چې زه د فاطمې لور یم فاطمې وی زما جنازه د شپې اوچته کوي زما په لاش باندې کجورو څانګې ورته اوې کوي چې چاته پته ونه لګي چې د نبي اسلام لور غټه ده کو نری ده ته نوم د فاطمې اخلي ګرځي سرتور سر په بازارونو کې زه درته وایم دې ایمان دې اسلام دپاره صحابه کرامو څومره قربانۍ ورکړي زه تا ته وایم سود مه کوه ګناه ده کنځل مه کوه ګناه ده چغلي مه کوه ګناه ده ګیره مه خرئ ګناه ده جامې د انګریزانو په شان مه جوړوه ګناه ده تا باندې اثر نه کوي تا ته دا مخې ته ودرېږي نه ته وایي دا هسې خبرې دي کاش چې موږ د نبي علیه السلام او د صحابه کرامو د تاریخ نه خبر شو افسوس په دې خبره دی جنازې له چې لاړ شو خفه په دې شو شپې له یې تازه جامت کړی وي سار له مړي کفن کې مخ پروت یې ګیری په مخ باندې نه فرشتې ته نه تپوس کوي د چا په دین باندې د چا امتي وایي د رسول الله امتي ما فرشتې چې شکل ته ګوري او خبرې ته ګوري وایي دروغجنې دعوه دا کوي د رسول الله امتي منو شکل دی ولې د رسول الله په شانتې نه دی د افسوس مقام دی که نه دی د افسوس خبره ده که نه ده زه چې تاسو ته د نبی علیه السلام دا سیرت بیانوم نور هېڅ مقصد مې نشته دی مقصد مې دا دی چې موږ د نبی علیه السلام ژوند په خپل ژوند کې راولو د نبی علیه السلام زندګي په خپله زندګۍ کې راولو موږ سره د خپل ایمان او د اسلام قدر پیدا شي ذلیل په دې یو چې د خپل نبی علیه السلام نوم مبارک نه راځي د هغه د سیرت نه یو خبر الله تبارک وتعالی د عمل داسې ښایسته بیانات اورېدلو لپاره زموږ د یوټیوب چینل واجد اسلامیک سټوډیو سبسکرایب کړئ په دې به تاسو ته انشاءالله العزیز ښایسته واقعګانې او بیانات میلاویږي او د غنټې د نشان سره کلک کړئ چې تاسو ته آینده نوې ویډیوګانې مخې ته راځي او د خپلو ملګرو سره لازم د ثواب په نیت باندې شریک کړئ. والسلام ډېره مننه.